الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ډیر ویورز. نن د ایکسل د یو بلی ویډیو سره تاسو ته حاضر یو او نن به موږ خپل په دې ویډیو کې په ایکسل کې د دوه فارمولو متعلق خبرې کوو. یو فارموله چې دا نو هغه د پرسنټیج فارموله ده او دویمه فارموله چې دا نو هغه د پوزیشن فارموله ده یا د رینک فارموله ده. نو نن به موږ په پرسنټیج او په رینک فارموله باندې تاسو ته بحث کوو. نو راځئ چې موږ سٹارټ والو او موږ ایکسل ته لاړ شو. نو دا وګورئ موږ دا ایکسل شیټ ته رالو او په ایکسل شیټ باندې الریډي ما یو فایل تیار کړل چې په هغه کې تاسو اینای چې سیریل نمبر ما ور کړل. ګورئ دا سیریل نمبر شو، دا نیم شو، دا فادر نیم شو، دا ایڈریس شو، دا ټوټل مارکس شو، دا ابټین مارکس شو، دا پرسنټیج شو او دا پوزیشن شو. نو په دې کې دا 12 کسان ما ور کړلی، 12 سټوډنټان مې ور کړلی، دا وو ایڈریس مې ور کړلی، ټوټل مارکس مې ور کړلی، ابټین مې ور کړلی. دو پرسنټیج به موږ څنګه وباسو؟ اول خو تاسو دا موږ سره زده کوي چې پرسنټیج موږ څنګه وباسو. پرسنټیج چې موږ وباسو موږ به هر فارموله چې موږ سٹارټ کوو نو موږ د ایکوال نه سٹارټ کوو. ګورئ ما ایکوال وهم او د دې بس ابټین مارکس او ډیوایډډ بای د ابټین مارکس ور سیل به کلیک کوم نو دا غي سیل ایڈریس پرش او ډیوایډډ بای د ټوټل مارکس ور سیل به کلیک کوم نو دا غي سیل ایڈریس پرش. دا غي سیل ایڈریس څه دی؟ هغه د E2 څه دی؟ E2 F2 ډیوایډ بای E2 یعنی دا یو قسم ویریبل دی. F2 ډیوایډ بای E2 F2 موږ سره سیل ایڈریس دی، V2 موږ سره سیل ایڈریس دی. دا چې موږ انټر ګورئ دا سره پرسنټیج راغی. خو پرسنټیج څنګه راغی؟ پرسنټیج لا نه دی. پرسنټیج راوستو لپاره دا بره ما سره په نمبر ګروپ کې ما سره د هوم ټیب په نمبر ګروپ کې چې دا پرسنټ ساين دی په دې به کلیک کوم. ګورئ دا ما کرسر دلی راوستل په دې مې کلیک کړ. څنګه چې مې کلیک کړ نو دا د پرسنټ وګ 83% د دروت. اوس د نورو چې دا فارموله اپلای کوم نو څنګه اپلای کوم؟ زبر کرسر ګوره دا کرسر جمع ده، دا سپینه جمع ده. خو چې کله زه دې ګوټ لراولم کنه نو دا تور جمع شي. څه شي؟ تور جمع. زه په دې کرسر باندې ډبل کلیک کوم نو فارموله لاندې ټول ته اپلای شو. دا وګوره دا فارموله چې دا فارموله چې موږ واپس راوړو نو موږ په F2 کی سره په ایکټیو سیل کې په F2 کی سره موږ فارموله واپس راوستي شو. کاته تاسو دلیل لاندې تاسو ګورئ نو دا فارموله دا لاندې وګورئ دا فارموله لاندې کاپی شوی ده. یعنی د فارموله لاندې څنګه کاپی شوی ده؟ دې ته موږ ریلیټیو سیل ایڈریس ویو چې دا لاندې څومره کاپی کیږي نو عام سره سیل نمبر وسره اتوماتیک بدلیږي، رو وسره اتوماتیک بدلیږي. چې څنګه لاندې راځي نو هغه رو وسره اتوماتیک بدل شي. دې ته موږ ریلیټیو سیل ریفرنس ویو او موږ ابسولوټ سیل ریفرنس باندې به هم بحث کوو ان شاء الله. یو لیکچر کې په ریلیټیو او ابسولوټ سیل ریفرنس موږ بحث کوو. وسره شی موږ ګورو چې په دې کې د چا پوزیشن اول دی او د چا پوزیشن دویم دی. نو د اغه لپاره موږ د لی فارموله استعمال کو ایکوال ټو. ګورئ دا ایکوال ټو شو. دا ز تاسو ته لکشنی غټوما دا ګورئ ما د لی کلیک بلکې د دې راوځه فارموله اپلای کوم ایکوال ټو د دې وزولې کوم رینک څه بولې کوم رینک ما ولې ک بریکټ به سٹارټ کوم. سبا کوم بریکټ می سٹارټ ک د دې ماته وی چې نمبر د دې ماته سوي نمبر ته د 4 رینک ګوري نو زه اول د دې 73% دا رینک ګورم، دا 4 رینک ګورم 73% دا رینک ګورم. بیا ماته وی ریفرنس ماته سوي ریفرنس مطلب د په کوم رینج کې ته دا رینک ګوري نو ګوره زه په دې ټول رینج کې ګوره دا ما بلاک واغس اینه تاسو په دې رینج کې دا بلاک ما کته واغس د دې ځای پورې کتا سو تخکاری نو زه په دې رینج کې د لیک تاسو تخکاری د G2 نواله G13 پورې په دې رینج کې زسه کومه دا د دې دا 1 نمبر سیل چې د دې رینج ګورم چې په دې کې د څه پوزیشن دی نو دویم بس دا سیل ریفرنس یا رینج ور کوم بیا به څه کام وهم سبب وهم کام اوس آرډر تا رینکینګ ګوري نو په ډیسندینګ آرډر کې ګوري کې په اسندینګ کې یعنی د چا نمبر چې ډیری نو اغله فرست رینک ورکای کده چا نمبر کمی اغله فرست رینک ورکای نو زم چې دا مال په ډیسندینګ کې وګورم نو زه بدلی 0 پریس کوم. سبا پریس کما 0 پریس کما او بریکټ به پسې بند کما او انټر وکم. چې چل مو کما انټر وکم تاسو وکاته د 7 نمبر رینک ته د 2 رینک دی تاسو وګورئ
د 7 نمبر رینک راغی. د دې د سایز له غټوما تاسو وګورئ نو د سویم رینک راغی د 7 نمبر رینک راغی. وسه په دې ټولو کې د 7 نمبر دا سره کاپی کوم لا ګور دا څنګه کاپی کوم کرسر بدلی ګوټ لراولم اول بس پینه جمعي خو چې ګوټ لراولم نو دا به تور جمع شي ډبل کلیک وکم د کیبورډ نه. دا دویم نمبر 10 نمبر رینک ته د 61% نمبر دی د رینک 10 ته د پوزیشن 10 ته 76% باندې پوزیشن 6 دی 68% باندې پوزیشن 7 ته 62% باندې پوزیشن څه دی د 62% باندې پوزیشن 7 ته او د 89% باندې پوزیشن 3 دی او 72% باندې پوزیشن 5 دی او 52% باندې هم پوزیشن 5 دی. خدا غلطی دی کړه غلا دا غلطی تاسو معلومه نه غلطی ولې رااله دا غلطی ذکر رااله چې ما دلی ابسولوټ سیل رینج نو ورکړې. ابسولوټ سیل رینج چې موږ ورکو وردا G2 نه G13 نه پورې دا رینج به موږ ابسولوټ کو دی G2 نه بزرا شمه جی ګور دی G2 نه ما کر سر راوس ٹھیک شو چې لمه کر سر راوس دی G2 لمه کر سر راوس یا دلی تاسو راشي دی فارموله کې دی G2 لمه کر سر راوس دا کر سر دلی ښکاری د کیبورډ نه مزه F4 کیو وهما نو دې سره ډالر ساين راشي صبر راشي ډالر ساين براشي نو دا سیل ریفرنس وس ابسولوټ شو. د ابسولوټ مطلب دا دی چې کله فارموله لاندې کاپی کیږي نو دا سیل ریفرنس چې دی دا سیل رینج دې وسره نه کاپی کیږي کنه دا چې ابسولوټ نه کوم دی هم یو درجه فارموله یو درجه چې فارموله لاندې کاپی کوم نو سیل ریفرنس وسره لاندې کاپی کیږي نو سیل ریفرنس هم لاندې لکه فرض کړه دا G2 دی چې فارموله لاندې کاپی شونه دا به G3 شي چې به فارموله خلاندې کاپی شونه دا به G4 شي چې فارموله خلاندې کاپی شي دا به G5 شي نو دا وسی چل کیږي دا به بیا لاندې G3 کیږي نه بلکې هغه G2 به اخر سره پوری فارموله چې هر څو مکابي کیږي دا به G2 چې کله دې سره ډالر سايني چې ډالر سايني نو دې ته موږ ابسولوټ سیل ریفرنس ویو څه ته ویو وسګورئ نه اول خبره خدا دا چې دا چینج کول نو پکار دا واپس راولای دا خو بدلیدي شي دا به بدلوي خدا به موږ بدل کو دا رینج دا نو دا رینج دا چې موږ بدلو دی باندې کلیک کو نو دا G2 چې دا ابسولوټ شو او دا G13 هم ابسولوټ کوي دا څه کوي ابسولوټ پکار دی. ابسولوټ مطلب څه دی یو پر کتا سو په نه پوه نو بیا په ځان پوه کوي ګوري موږ چې کله فارموله لاندې کاپی کو په دې با زت دا فارموله حکم دی باندې تاسو بیا په دغه لیکچر کې باس کوما تاسو اوس انټر کړئ او لاندې فارمولا کاپی کړئ فارمولا لاندې کاپی کړئ اوس دا ټیک شو. ګوره د 7 نمبر دی د 11 نمبر دی د 8 نمبر دی د 68% نمبر دی د 9 نمبر دی او د 62 دی د 10 نمبر دی او د 89 دی د 3 نمبر دی د 72 دی د 8 نمبر دی د 52 دی د 12 نمبر دی او د 83 دی د 4 نمبر دی 91 دی د 2 نمبر دی د 81 دی د 5 نمبر دی 83 دی د 1 نمبر دی. نو دا ما د دوی رینک راويسه سمې راويسه دا ما رینک راويس نو موږ چې کله هم د سټوډنټانو رینک راوباسو پوزیشن راوباسو نو دا موږ پر رینک فارمولې سره راويستې شو. شاید چې تاسو د فارموله نه یاد شي نو تاسو د کلیک کوما تاسو وګورئ دا فارموله د لې څنګه دا اول با ایکوال ټو رینک بیا به بریکټ شروع شي بیا به تاسو د چا چې رینک ګورئ د کوم سل چې تاسو رینک ګورئ نو هغه بدلی اول ورکړي په کوم رینج کې چې رینک ګورئ نو هغه به کامې پسې ورکړي او دا رینج چې دا به ابسولوټ دا به سي ابسولوټ کول لپاره تاسو کیبورډ نه 4 کیو وای نو دې سره ډالر ساين راشي نو زمونږه کالم هم ابسولوټ دی زمونږه روم ابسولوټ تا ٹھیک شو او دا سي دا 0 ورپسې به کم وای 0 نو 0 څه مطلب دی د 0 مطلب دا چې دا رینک مال په ډیسندینګ آرډر کې وګوره په اسندینګ کې نه که مال په اسندینګ آرډر کې وګوره نو د چا چې سکور کم دی راغل به ایک پوزیشن ورکی خو که مال په ډیسندینګ آرډر کې وګوره نو چا چې سکور ډیر دی نو هغه به ایک پوزیشن ورکی نو چونکه د مال ډیسندینګ آرډر پکارو ځکه د چا چې سکور ډیر نو هغه موږ ایک پوزیشن ورکو اسی طریقه خدا دا کنه نو دا فارمولا بخامخه تاسو یاد کړئ. وس راشه زدي شیټ نمبر 2 لازم او تاسو ته ابسولوټ سیل ریفرنس او ریلیټیو سیل ریفرنس باندې لکشن باس کوما که فرض که تاسو په دې نه پوهه نو چې تاسو په دې پوه شئ صحیح ده. ګوري ز دلیل کما څه انسی فرض کلی کم ګوره ما دلی اولی کلی 34 دلی می اولی کا 56 دلی می اولی کا دا او دلی ګوره څه ګډي وډین څنګه لیکل شم ګوره دا ما اکټیو سیل دا نه ز کنټرول پریس نسما او دلی دې سیل کې پریس کوما او بیا دې ځای کې پریس کوما او بیا دلی کرسر کنټرول سره چې ما کله کرسر ما د کړي کنټرول منیولې او ز کیبورډ د ماوس باندې کرسر دلی سیل کې پریس کوما نو هغه ځای بلاک غسته کیږي. اوس ګوره ز دلی یو انسی لیکم 78
او د کیبورډ نه کنټرول انټر وهما نو په دې ټول کوم چې ما بلاک غسته ده دا سلیکټډ ټیکست دی نو دا سلیکټډ سیل دی نو په دې کې به 78 ولیکل شي څه به ولیکل شي نو دا بل طریقه تاسو زده کړئ ها اوس دلی زه د دې بلاک اخلم د دې بلاک اخلم د دې بلاک اخلم او د دې بلاک می واغس او د کیبورډ نه مې ولیکل 89 سم ولیکل کنټرول انټر مې پریس کړ نو ګوره ټول کې 89 ولیکل شو اوس د دې بلاک اخلم د دې بلاک اخلم د دې بلاک اخلم او د دې بلاک اخلم او د کیبورډ نه لیکم 90 او کنټرول انټر نو ګوره 90 ولیکل شو د لیز لیکم 56 سې لیکم 56 اوس د لی سم فارمولا اپلای کوم نو ګوره ما سم فارمولا اپلای کړه سم کیبورډ نه مولي قسم بریکټ شورو او زه به دلی دا رینج ورکمه نو زه رینج به د A1 نه سٹارټ کوم نو زه به دا سل کلیک کوم چې څنګه کلیک کوم دلی به A1 راشي د کیبورډ نه زه کولون وهم څه به وهم کولون او بیا چې کوم ځای پر سر رینج اخیری اخلم کنه نو هغه اخیری سل چې دی نو هغه به کلیک کوم نو ګوره دا C1 دی دا څه دی نو د A1 نه والا C1 پورې مال به دا سم وکي او انټر وکم نو 168 راغی سره راغی 168 وسو ګوره زدا دا فارمولا لاندې کاپی کوم نو دا ما کاپی کړه نو ګوره اوس په F2 باندې بدامن وګورئ تاسو پته ولګي F2 باندې پریس کړئ دلې موږ سره A1 دی او C1 دی دا څه دی کنه اوس تاسو انټر کړئ اوس دلې وګورئ F2 دا A2 دی او C2 دی دا هم A2 C2 نو لیکل ما خو A1 لیکل وګوره فارمولا کې دلې A2 C2 ولې راغی اوس لګلان دی راشي دلې ګورئ F2 نو ګورئ دا A3 C3 دی نو ما خو بر A1 C1 لیکل نو A3 C3 څنګه شو د دې مطلب دا چې فارمولا څنګه کته کاپی کیږي کنه نو د کوم رو ته چې هغه راځي نو د هغه رو والا اډرس دی لیکي او د کوم کالم خو هغه سیم دی یا کوم کالم ته چې راځي نو هغه کالم والا اډرس دی لیکي په خبره پوه شئ لکه اوس دې 3 نمبر وته راغلی نو 3 نمبر سیل اډرس لیکل صحیح لیکل 3 نمبر سیل اډرس لیکل دا څنګه کالم دا اوس ما کالم یو کالم کې ما فارمولې ورکړلې خو که زه فارمولې په یو رو کې ورکوم نو به کالم به بدلیږي نو دې چې به کوم یو کالم کې نو د هغه کالم سیل اډرس دلی دی وسره اتوماتیک بدلی دا څه کیږي بدلیږي څومره چې فارمولا لاندې کاپی کیږي نو دا وګورئ دا سیل اډرس وسره هم اتوماتیک بدلیږي اوس زغواړم کنه چې دا سیل اډرس اتوماتیک نه بدلې دي سیل اډرس اتوماتیک نو زه بیا اولنی سل راشم ګورئ اوس دا بلکې یا زدي چې لازمه دا فارمولا پر بیا ورکوم ایکوال ټو سم دغه فارمولا ورکوم او دلی د قرین ورکوم د A1 نوالا او د C1 پورې او بریکټ وبسې بنا او انټر خو 168 خو لیکل شو اوس دا پر زدا چل کومه کنه چې په دې باندې دا ابسولوټ کومه زه د کیبورډ نه F2 وهم او په دې A1 باندې لا پاسه زه پریس کوم چې شي پریس کوم F4 کی پریس کوم F4 کی مې پریس کړه د سره ډالر ساين رااله او دې C1 باندې هم لا پاسه F4 کی پریس کوم نو دې سره ډالر ساين رااله اوس ډالر ساين چې رااله نو دا اوس لاندې چې موږ دا فارمولا کاپی کوو دا نو موږ سره سیل ریفرنس نه چینج کیږي سیل ریفرنس ابسولوټ شو دا اوس لاندې چینج کیږي نو ټول 168 راولي ځکه دلی اوس کتا سو ګورئ نو دلی F2 پریس کړئ نو ګوره اقا A1 او C1 راغله اوس تاسو لاندې راشئ دلی وګورئ F2 پریس کړئ اقا A1 C1 نو مطلب دا ابسولوټ سیل ریفرنس ته وي کته فرض کا فارمولا کاپی کړئ نو سیل ریفرنس وسره لاندې بدلیږي نه چینج کیږي نه هغه وسره کاپی کیږي خو اقا اوریجنل سیل ریفرنس هغه کې چینج ناراضي او په ریلیټیو کې په سیل ریفرنس کې د فارمولي کاپی کېدو سره سیل ریفرنس کې هم چینج راځي امید ساتم چې تاسو په دې به هم پوه شئ نو موږ اصل کې نن مقصد خو د رینج فارمولي او د پرسنټیج فارمولي خو موږ په کې ابسولوټ سیل ریفرنس او موږ ریلیټیو سیل ریفرنس چې دی دا هم زده کړو یو خبره بل دا واورئ چې ډالر ساين چې د فرض کا کالم سره لګیدلې نو دا کالم به ابسولوټي کرو سره لګیدلې ډالر ساين نو رو به ابسولوټي او که دوارو سره لګیدلې کنه نو بیا روم ابسولوټي او کالم به ابسولوټي دلی وګورئ A سره ډالر ساين دی او 1 سره ډالر ساين دی 1 موږ سره رو دا او A موږ سره کالم دی نو مطلب دا رو موږ سره ابسولوټ او کالم موږ سره ابسولوټ دی خو کدی باندې بیا F4 او هم فرض کړئ 4 کی ما پریس کړه نو دا اوس A سره ډالر ساين ختم شو خو 1 سره ډالر ساين موجود دی مطلب دا چې A ابسولوټ نه دی A ریلیټیو دی دې ته موږ مکس سیل ریفرنس ویو دې ته موږ څه ویو مکس د چې ریلیټیو ابسولوټ دواړه پکې شاملي نو اوس دلی موږ سره کالم چې دی نو دا ابسولوټ نه دی خو رو موږ سره ابسولوټ تا نو که فرض کړه F2 F4 کی بیا وهما نو اوس ګوره کالم ما سره ابسولوټ شو خو رو ابسولوټ نه لکه بیا وهما دواړه ابسولوټ نه دي اوس دا بالکل ریلیټیو شو نو لہذا په دې باندې ځان پوه کړئ چې
سیل ریفرنس په دې درې قسم دي ابسولوټ سیل ریفرنس ریلیټیو سیل ریفرنس او مکسډ سیل ریفرنس نو شاید چې په دې به تاسو پوه شئ نو د نن لپاره بس زه په دې باندې اکتفا کوم او د نوي لیکچر لپاره تاسو نه اجازه غواړم امید ساتم چې تاسو به پوه شئ د نوي لیکچر پورې زه خپل ورور عمر سلطان چې دی نو هغه اجازه ورکړي د لوی الله په امان الله مخاط او آباد ساته